دا چې مونږ دیو کو فرض مانځه پسې بس دای امام ته ګوري چې امام لاسونه اوچتوي کنه اوچتوي که امام لاسونه اوچت کی خدای هم داسي کی او کو امام ناس تلاس نه اوچتوي د یم لاس نه اوچتوي و د الله بندګانو دیزه کې هيئت اجتماعي نه د مراد د جمع دعا نه د مراد فرض مونږ دیو کو استازان له اوس الله سره تعلق زما ځان له الله سره استازان له ضرورتونه دي د ما ځان له ضرورتونه کې دې شي زب دعاونه غواړم تبا دعا ډیره وغواړه یا زب لګه غواړم ته ډیره یا بز ډیره غواړم ته لګه غواړه ا دې وجنه دغه التزام ختمول دي یا دغه لزوم ختمول دي پزان دا لازم و چې زب امام سره لاسونه پورته کوم لاس کله پورته نه کورتاو شو بس به دای ځان لا مقتدین حضرات هم دوانه غواړي ځان لا پاس الا ماشاءالله بعضی پکې لاس وجد کی ځان له دعا وغواړي نه امام ته مګورا امام هيئت اجتماعي چې د منځ د پاره ده منځ په جمع سره ده هغه کې ته د امام تابع چې امام تکبیر کو بس تو سره تکبیر کوا امام کته کیږي رکوع ته ځا چې پورته کیږي کله چې د سلام وګرځولو ستاو د امام تعلق ختم شو د امام اقتدا تر السلام علیکم ورحمت الله السلام علیکم ورحمت الله یغې نه پس تسبیحات بکوي یا که ډایرکټ دعا غواړي بیا تسبیحات غواړي نو مطلب امام ته مګورا امون بس عادت جوړ شوی دا الله دې په دې مولینوم رحمو کې په جمعاتونو کې بس دغه یو عادت جوړ کړی لا به که په کم جمعات کې دغه عادت خلاف کیږي نو به دې په خپل مولا شکی چې اردا جوړ دوا نه مني ایو ګور دا لاس نه پورته کې دا دوا نه مني والله دی وبخا تعالی خو مولا یو عادت جوړ کړی د چې رتاو شي بس لاسونه دي کی اغه عادتي دعا دا یو خپل عادتو کې خپل رسمو کې بدیسیو کې تو اثرات دي په یوې سترګې د څوري مولا ته 24 ټیم لاسونه راکاږي په مخ باندې نو کله مولا دعا وګدا کنه دا غریب به تنگ شوی به ګوتونه ټکونه وباسي داسې کوي 24 ټیم بس کوي په خبره پوه شوي نو دی وجنه امام سره ته پدې کې پتا دا لازم نه دا او فزان ما لازم کوا چې زه بخامخه مولا سره یو ځای دعا غواړم فرض مو دی وکړو خپل اوس کو دعا غواړي وظایف کوي الله سره د خپل واسطه خبري پويږي نو موږ دغه خبره کوو به اکثر خلک چې موږ جمع کو به ګوري چې روز پوستا جلا سوچتوي کو نه وچته نو زه د کست نه وچته په خبره پوه شوي زه هم چې د خلکو عادت جوړ شي چې ځان لده الله نه غواړي ځان لده الله نه غواړه بس دا لازم نه ده چې مولا به در لغواړي او په دې باندې بعض خلک به مولا پسې مونږ پری دي دې مو دا استاد اجتماعي دعا نه غواړي او که به ورته پتی زنه وای اخیرنی دعا الفاظ به ورته پتی زوای چې ټوله واوري چې په لاس راکاږي بس که چرتا یو صورت د جمع جوړ شو صورت د جمع دادا لکه مثال په تور ځان له دعا غواړم مالا سوچت مقتدیم ځان له سوچت کړي خو زه پتی زنه هم ځان له خپل دعا غواړم مالا سره کړو مقتدی خپل لاس راکړو نو هغه صورت د جمع جوړ شو په خبره پوه شي حقیقتي جمع نه ده نو دکا مانځ پسې خپل دعا نو عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې کله ته د مونږ نه فارغ شوي نو ځان په دعا کې ستړی کا او چې کله مونږ مولا دعا نه کوي نو به د تسبیحات هم نه وي به تسبیحات هم نه وي مسنون تسبیحات چې کندي آیت الکرسی دا اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك یا اخیرنی دری سورتونه وغیرہ د نور وظایف او نور دعاګانی سبحان الله الحمدلله الله اکبر 34 مرتبه سبحان الله الحمدلله 33 ځله دا تسبیحات دي مانځه پسې مسنون تسبیحات دي دا د سړی خپل وکي هغه نه پس بیا کو دعا غواړي کار څه کوي استغفر الله خبرې پوه شوي نو الله فرمایي فاذا فرغت فانصب نو بعضی مبتدیین حضرات اغه دا آیت د سنتو نه پس اجتماعي دعا کې پیش کړي اې نه استدلال کوي فاذا فرغت فانصب کله چې مون نه فارغ شوي به دعا وکړي نو هغه وکي سنتو مون زیاده الله مبخ دې ځکه عبد الله ابن عباس رضی الله عنه چې قول دی هغه کې فرض مون زیاده وي فرض مون نه پس ځان ستړی کا په دعا کې او هيئت اجتماعي نه یادوي په خبره پوه شو کنه په هيئت اجتماعي کې صحیح حدیث نشته په دې ځان پوي کوي هيئت اجتماعي کې
نو هغه وی چې مونږ نو چې مطلق مونږ ذکر شي علما په دې پوېږي چې کم سیز مطلق ذکر شي دی هغه نه څه شی مراد وي فرض کامل مراد نو فرض مونږ چې کم دی هغه ته مراد دی خاص سنتونه پس اجتماعي دعا د دین نه ثابتېږي هغه خو په اتفاق دی مولانو سره بدعت ته چې څوک لازمه ګڼي که انفرادي ځان لکوي سنت ته وکړه ځان لکوي هغه کې سم مانعات نشته